بسم الله الرحمن الرحیم. د کیفیت وقف درې اقسام ویل شوي دي: وقف بالسکون، وقف بالاسکان او وقف بالابدال ویل شوي دي. د کیفیت وقف څلورم او پنځم نمبر قسم دی وقف بالاشمام او وقف بالروم. وقف بالاشمام او وقف بالروم. د وقف بالاشمام او وقف بالروم نه وړاندې د واحد مذکر غایب د های ضمیر پیژندل ضروری دي. واحد مذکر های ضمیر هغې ته ویل کېږي چې یو اسم وړاندې ذکر شوی وي او په هغې پسې وروستو غونډی ها راشي. څه پسې راشي؟ غونډی ها راشي چې دغې ته های ضمیر ویل کېږي. همدغه های ضمیر هغه وړاندې اسم ته راجع وي. هغه وړاندې اسم ته څه وي؟ راجع وي. هغې ته مرجع ویل کېږي. هغه اسم ته څه ویل کېږي؟ هغې ته مرجع ویل کېږي. دقې ته های ضمیر ویل کېږي. ښه جي، د های ضمیر اوه صورتونه دي. د های ضمیر څو صورتونه دي؟ اوه صورتونه دي. اول صورت د های ضمیر دپاره دا دی چې دا د ضمې یعنې پیش نه وروستو راغلي وي. څه نه وروستو راغلي وي؟ د پیش نه وروستو راغلي وي. لکه مثال امره یا ربه، دلته های ضمیر راغلی ده او پرا باندې پیش راغلی دی، نو دا های ضمیر د پیش نه وروستو راغلی ده. دا های ضمیر د پیش نه وروستو راغلی ده. نو یو دا صورت شو. نو په دې صورت کې به په های ضمیر باندې الټا پیش راځي. څه به پرې راځي؟ په دې به الټا پیش راځي. دویم صورت کسره یعنی زیر کې بعد آیا هو، چې های ضمیر د کسرې یعنی د زیر نه وروستو راغلی وي. د زیر نه وروستو راغلی وي. لکه مثال به بامره، به بامره، نو به کې های ضمیر د کسرې یعنی د زیر نه وروستو راغلی ده. بامره کې های ضمیر د کسرې یعنی د زیر نه وروستو راغلی ده. نو په دې حالت کې په های ضمیر باندې کړي زیر راځي. څه به پرې راځي؟ کړي زیر به پرې راځي. د های ضمیر دریم قسم واو ساکن یعنی جزم والا کې بعد آیا هو، هغه و چې هغه ساکن وي، جزم والا وي. مونږ تاسو ته په پښتو کې غړوندی وي. څه ورته وي؟ غړوندی ورته وي. او په عربی کې ورته جزم ویل کېږي او په اردو کې ورته سکون ویل کېږي. په اردو کې ورته څه ویل؟ سکون ویل کېږي. نو چې د و ساکن نه وروستو د های ضمیر راغلی وي. مثال ته وګوره، رأوه راودوه، نو رأوه کې و ساکن نه وروستو های ضمیر راغلی ده. خدا و ساکن واویلین دی. څه دی؟ واویلین دی. او راودوه کې و ساکن نه وروستو های ضمیر راغلی ده. خدا و ساکن مده دی. دا و ساکن څه دی؟ مده دی. نو دلته د واویلین نه وروستو راغلی ده، دلته د وای مده نه وروستو راغلی ده. دواړو حالتو کې په دې باندې څه راځي؟ ضمه به پرې راځي. په دې باندې به پړه پیش راځي. څه به پرې راځي؟ پړه پیش به پرې راځي. نو دا دریم صورت شو. څلورم صورت د های ضمیر دا دی چې های ضمیر د یای ساکنه نه وروسته راغلی وي. د څه نه وروسته راغلی وي؟ د یای ساکنه نه وروسته راغلی وي. یای ساکنه هغې ته ویل کېږي چې په هغې باندې د پاسه جزم راغلی وي، غړوندی پرې راغلی وي، سکون پرې راغلی وي. دغې ته یای ساکنه ویل کېږي. نو برابره خبره ده که دغه یا مده وي او کلین وي. نو چې د دې نه وروستو های ضمیر راشي نو په های ضمیر باندې به زیر راځي. څه به پرې راځي؟ زیر به پرې راځي. لکه مثال فیه علیه، نو فیه کې د یای مده نه وروستو های ضمیر راغلی ده او په علیه کې د یای لین نه وروستو های ضمیر راغلی ده. نو که هغه یا مده وي یا ساکنه، که هغه مده وي او کلین وي، نو په های ضمیر باندې به زیر راځي. څه به پرې راځي؟ دې ته پړی زیر ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته پړی زیر ویل کېږي. ښه جي، پنځم صورت د های ضمیر. پنځم صورت د های ضمیر دا دی چې کله های ضمیر د فتحې نه وروستو راشي، فتحه زبر
ته ویل کیږي فتح ته ویل کیږي زبر ته ویل کیږي نو په دې هاي ضمیر باندې د پاسه الټا پیش راځي شرنګ چې هاي ضمیر د پیش نه وروسته راتله په هغې باندې الټا پیش راته نو همدغه رنګه چې هاي ضمیر د فتحې نه وروسته راشي نو په هاي ضمیر باندې څه راځي الټا پیش پر راځي لکه ربه یا کتابه ربه کتابه ربه کې په با باندې فتح راغلی ده نو په هاي ضمیر باندې پاسه الټا پیش راغلی دي کتابه کې په با باندې فتح راغلی ده نو په هاي ضمیر باندې پاسه راغلی دي الټا پیش راغلی دي نو دا پنځم صورت د هاي ضمیر شو شپږم صورت د هاي ضمیر دا دی چې هاي ضمیر د الف مده نه وروسته راشي هاي ضمیر د څه نه وروسته راشي د الف مده نه وروسته راشي الف مده هغه الف ساکن وضعي ته ویل کیږي چې د دې نه وړاندې په حرف باندې فتحه راغلي وي لکه با تا ثا دې ته الف مده وي نو شپږم صورت د هاي ضمیر دا دی چې هاي ضمیر د الف مده نه وروسته راغلي وي لکه مثال اتاه ایناه فکر کوم خبر رااله اتاه دلته الف مده نه وروسته هاي ضمیر راغلی دی نو چې کله هاي ضمیر د الف مده نه وروسته راشي نو په دې به پړه پیش راځي څه به پې راځي په دې به پړه پیش راځي لکه څرنګه چې د و ساکن نه وروسته هاي ضمیر رااله او په هغې باندې پړه پیش راغی نو همدغه رنګې چې د الف مده نه وروسته هاي ضمیر راشي نو په دې باندې به پړه پیش راځي څه به پې راځي پړه پیش به پې راځي دا شپږم صورت د هاي ضمیر شو اووم صورت د هاي ضمیر دا دی چې ساکن صحیح نه وروسته د هاي ضمیر راغلی وي لکه عنه یا منه نو په عنه کې دا نون ساکن دی په منه کې نون ساکن دی نو دی نون ساکن ته ساکن صحیح ویل کېږي څه ورته ویل کېږي ساکن صحیح ورته ویل کېږي نو چې دا ساکن صحیح نه وروسته هاي ضمیر راشي نو په دې حالت کې به په هاي ضمیر باندې پړه پیش راځي په دې حالت کې په هاي ضمیر باندې سره راځي پړه پیش راځي نو دا اوه صورتونه د هاي ضمیر شو دا څو صورتونه شو دا اوه صورتونه د هاي ضمیر شو چې په دې باندې په دې اوه صورتونو کې په مختلفو طریقو سره حرکات راځي په مختلفو طریقو سره به سره راځي حرکات راځي مونږ تاسو به وقف بالروم او وقف بالاشمام بیو نو که بالفرض کا ته په هاي ضمیر باندې وقف بالروم او وقف بالاشمام کې نو په دې کې درې مذاهب دي څو مذاهب دي پکې درې مذهبونه دي پکې اولنی مذهب پکې د محققین علماء کرامو دي دویم مذهب پکې د اکثر علماء کرامو دي او دریم مذهب پکې د بعض علماء کرامو دي اول مذهب د محققین علماء کرام فرمایي کچری د هاي ضمیر نه وړاندې پیش راغلی وي یا زیر راغلی وي یا و ساکن راغلی وي یا ساکنه راغلی وي نو په هاي ضمیر باندې وقف بالروم او وقف بالاشمام نه کیږي خبر باندې ورسېده په دې کې به وقف بالروم او وقف بالاشمام نه کیږي دویم مذهب د اکثر علماء کرامو اکثر علماء کرام فرمایي چې په وړو حالتونو کې وقف بالروم او وقف بالاشمام جایز دی وقف بالروم او وقف بالاشمام څه دی جایز دی او دریم مذهب د بعض علماء کرامو دی چې دا علماء کرام لیکي چې دا مذهب ضعیف دی څه دی دا ضعیف او کمزوري مذهب دی بعض علماء کرام فرمایي چې په دې وړو صورتونو کې وقف بالروم او وقف بالاشمام جایز نه دی خاجي ځان سره فائدہ یاد کړه فائدہ سره فائدہ دا ده چې شرنګي د وقف بالاسکان او د وقف بالاشمام په حالت کې هاي ضمیر ساکن کیږي هاي ضمیر څه کیږي ساکن کیږي او د هاي ضمیر نه صله او اشباع حذف کیږي اشباع څه کیږي حذف کیږي یعنی د دې کې مد نه کیږي مد سره نه ویل کیږي خپل سره نه ویل کیږي نو عمدغه رنګ به د وقف بالروم په حالت کې په هاي ضمیر باندې صله او اشباع نه کیږي بلکې دا دواړه به څه کیږي حذف کیږي به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين